بس اینې غوښه چې دا وره شوې ده او دلته مې پکې 2 ټماټر واچولو او یو غټ پیاز مې واچولو او نیم کپ مې پکې اوبه واچولې او دې کې مې اوږه اچولې ده او بس دې کې به ښه ښکلې مالګه واچو او پکې به لږ شانتې اویل هم واچو لږ شانتې نه خو سوري چې څونه ستاسو سالن کې استعمالوئ د سالن خپل یو مقدار وي که نه نو هغې عمره به پکې کوکینګ آیل مې هم واچول او بس بیا به وله کوکر بند کړو دې له به ورکړو پریشر دا ستاسو سالنونه چرونه ښیم خو دا ډېر زر زر پخېږي او دلته مې بس د ماسپښین لمونځ وکړو هغې نه پس زه لګیا شوم د دې کټوۍ پخولو ولې چې به سره مې که واشنګ مشین هم لګولی دی کپړې هم وینځمه نو دې له دلته کې ما 25 منټ پریشر ورکړو بس غوښه نرمه شوه وګورئ دا ډېره اسانه طریقه وي او غوښه نرمه شي نو بیا به دې کې اوس مونږ چې دی مسالې هم واچو او دغه به موږ وکړو لکه ښه به یې سره کړو دا نه به یې سره کوو چې د دې دا اوبه وچي او مسالې خو مکه مسالې لکه دنیا پاوډر شو کورکمان شو سور مرچکې شو دا پکې واچول او دا به د مسالو سره دا اوبه ډېرې زر وچوي که نه چې سره شي او دا چې څنګه سره کېږي نو دې کې دا ټماټر پیاز دا بیخي حل شي نرم خواږی وي او چې بس دا دلته ښه ښکلې سره شي بیا به پکې مونږ اچو مټر زما نن غوښې مټر ته اراده وه که نه ما چې دا پاخه کړمه هسې خو نورې سبزیانې دي بالکل نه خوري بند کړي دي را باندې خو لکه دا مټر او غوښه چې دی دا خوړی شي مټر او کیمه هم ډېره مزېداره لګي او دلته کې لا لږ شانتې داسې سره کړم اوبه مې ورته پکې خو ګرمولو ته ځولې وینې دا به سره وګورئ ثبوت کے طور پہ حاضر ہے واشنګ مشین او تاسو بیا کټوۍ منځ کې واشنګ مشین ولګوئ چې کله دا یو کټوۍ پخوئ ښه زر زر کپړې مو وینځلی شي او سره به مو کټوۍ هم پخه شي نو بس دا وګورئ بس دلته کې دا مساله چې داسې یو مټر پکې داسې یو څو منټه مې سره کړ او بیا مې پکې داسې یو ګیلاس قدرې اوبه واچولې او بیا مې ورکړو پریشر چې پریشر مې ورکړو بس دلته یې نه وګورئ لږ ساعت پس مې خلاص کړو ګورئ دا مې داسې نه وه چې څنګه دې ویډیو کې وښکارېدو دا مې لږ ساعت پس خلاص کړو نو مټر او غوښه نرمه وه او دا مې تاسو ته ښودو دپاره دې پلیټ ته واچولې ګورئ خپله مې روژه ده روژه د ټولو د خیر ما ته پته ده ستاسو به هم وي خو لکه دلته ما صرف تاسو ته ښولو دپاره چې دا داسې دغه کې تیار شي دا بیخي چې وچي هغه هم خوند نه کوي او چې ډېرې اوبه شي بیا هم خوند نه کوي دغه شانتې نارمل دغه به پکې ساتئ چې لږه شانتې مطلب دا ښوروا پکې لږه لږه یي ګریوي نو ډېر مزېدار لګي او مټر خو کوکر چې پریشر ورکړې نو داسې خسته نرم شي که نه چې 10 منټه پریشر مې وله ورکړو او دې نه پس راغلم بر انور ته کپړې مې وینځلې وې نو بس نور مې ساړه ساړه کېدو ما یې راځي چې دا بره ګلونه ملونه انجوای کړو لږ شانتې ځان سره هم کینو که نه ځان له هم ټایم ورکړو خاموشۍ کې نو پهله دلته بره کېناستمه خو که ډېر هم بره کېنم که نه نو لاندې مې کارونه وي کېناستېدی نه شم ډېره بس بیا راکوشم او دې چپلو ته چې وګورم په دې زړه مې تیاره شي دا لاندې دومره چپلې راغلي دي که نه دومره پته نشته چې موږ کره کم جومات دی زه خو په دې نه پوهېږم ځکه چې که د ګاونډیانو په چپلې مونږ کره راغلي دي او جبکې دا زموږ خپلې چپلې هر بنده 2 2 3 3 وایي 2 جوړه خو پکې زما وي خو دا درزیانو نه کپړې روړې دغه دی دا خو درزیانو نه نه دی دا خو د چا دپاره سوټ موټ او صابون وابون هم کېښودو دا درزیانو نه راغلی او څه درزیانو سره لا پاتې هم دي اوس به نمبر په نمبر را روانې شوې کپړې که نه ما یې ځه چې د ستاسو د کپړو خمو شو زموږ خو بیا تیارې میلاو شي زموږ د کپړو خو داسې غټ غم نه مخکې به ما درزي له ورکولې دې پیرې خو مې درزي له ور نه کې دې پیرې مې خیال چې تیارې کپړې واخلمه نو بس دغه هم راغلی او اوس په دې نه پس لږ شانتې ارام وکړم بیا راپاسم بیا به چاټ پیکوړو میکوړو سره ګورو بیا به کچن راته وي راځه باجي